पाकिस्तान द एशिया कप ना बाइकाट को यो ډیر غټ بریکینګ نیوز در سره په دې ویډیو کې شریکوم. پاکستان ویلي دي چې موږ به د ایشیا کپ بقایا میچز نه بایکاټ کوو. کچره آی سی سی د پاکستان او انډیا تیر شوی میچ کې چې کوم میچ ریفری وو پاغه باندې چره آی سی سی ایکشن وانه غشتو نو موږ به بقایا میچز نه بایکاټ کوو. موږ به د ایشیا کپ نه بایکاټ کوو. پاکستان دا خبره ولې کړې ده او د میچ ریفری په دې کې څه قصور میچ ریفری سوکو او آی سی سی ته پاکستان کرکټ بورډ درخواست هم لیکل دي. پاکستان کرکټ بورډ آی سی سی نه مطالبه کړې ده چې تاسو به اوس په میچ ریفری باندې ایکشن اخلئ. اصل کې د پاکستان او د انډیا چې کم تیر شوی میچ شو پاغه کې میچ ریفری نوم ان ډي پایکرافټ جی ان ډي پایکرافټ میچ ریفری وو. د میچ ریفری چې کوم وی دی هر څه کنټرول کوي. د دواړه کپتانانو ته انسټرکشنز هم ورکوي چې کله میچ کې باران وشي یا میچ کې بیډ لایټ راشي یا میچ کې څه مسله راشي نو میچ ریفری ګراوند ته راکوزي کې دواړه کپتانانو ته وایي چې دا رولز بدل شو باران شو ورونه راکم شو مطلب ټول میچ چې کم دی هغه میچ ریفری کنټرول کوي. نو اوس د دې میچ چې کوم میچ ریفری پایکرافټ هغه مخکې نه پته وا او هغه سوریه کمار یادو ته ویلو چې تبا هند شیک نه کې د پاکستان کرکټ ټیم سره به لاس نه ملاوي. نو اوس پاکستان کرکټ بورډ په دغه کم چې میچ ریفری ان ډي پایکرافټ په د باندې آی سی سی ته درخواست ورکړی دی چې د آی سی سی کوډ اف کنډکټ د آی سی سی چې د کرکټ کم رولز دي دغه خلاف ورزي کړی ده. د آی سی سی چې کوم رولز دي دغه خلاف ورزي تللی دی. د هم تل میچ ریفری او سوریه کمار یادو هم د آی سی سی کوډ اف کنډکټ خلاف ورزي کړی ده. سوریه کمار یادو خو کولیام په پریس کانفرنس کې وی چې مونږه د خپل میچ د پهلګام او د انډیا آرمی ته مونږه د خپل میچ یو غټلو دا مونږ هغه ته ډیډیکیټ کوو. لکه مطلب ان ډایرکټ دا خبره دا شو کا چې پهلګام اٹیک چې کوم دی دا پاکستانیانو کړو یا پاکستان آرمی پترو باندې شو لکه ان ډایرکټ الزام هم په پاکستانو لګیدو ان ډایرکټ د پاکستان بیزتی هم پدې کې شو او ان ډایرکټ بلکې ډایرکټلی پدې کې په سپورتس کې سیاست هم انوالو شو. لکه سوریه کمار یادو هم د آی سی سی د رولز خلاف ورزي کا او چې کوم میچ ریفری د ان ډي پایکرافټ پاکستان کرکټ بورډ دا خبره کوي چې دوه هم د میچ د آی سی سی رولز اف کنډکټ چې کوم دی د آی سی سی چې کوم قوانین دي داغه د خلاف ورزي کړی ده. نو پاکستان کرکټ بورډ مطالبه کړی ده د آی سی سی نه چې موږ به ایشیا کپ نه بایکاټ کوو کچره میچ ریفری باندې آی سی سی ایکشن وانه غشتو. اوس تاسو پوه چې دا خو د ایشیا کپ ته د کې د آی سی سی څخه کار دی. ایشیا کپ چې کوم ارنج کیږي د دې چې کوم منیجمنت کوي هغه ایشیا کرکټ کونسل کوي ای سی سی. خو د دې امپایرز د دې چې کوم افیشلز وي هغه آی سی سی ور کوي ای سی سی ته. آی سی سی ایشیا کرکټ کونسل لا آی سی سی دا هر څه ډیسکس کوي. آی سی سی د دې هر څه فیصله کوي چې په فلاني میچ کې امپایر سو کودريږي په فلاني میچ کې میچ ریفری سو کوي دا هر څه چې کوم دی آی سی سی منیج کوي. کچره د دوه ملکونو بایلیټر سیریز هم کیږي لکه اوس تیر چې کوم د پاکستان افغانستان او د یو ای سیریز شنو پاره کې هم امپایران آی سی سی لګلو هغه نه د پاکستان په خوخو نه د یو ای په خوخو نه د افغانستان په خوخو. نو چې څومره هم ټورنمنت کیږي څومره هم بایلیټرل سیریز کیږي نو د چې کوم امپایرز وي نو هغه د آی سی سی نه اپروف کیږي او آی سی سی هغه ټول ارسه منیج کوي. نو ځکه پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی آی سی سی لا درخواست ورکړی دی چې رورا د ان ډي پایکرافټ خلاف پته ایکشن اخلي ځکه د آی سی سی رولز اف کنډکټ خلاف ورزي کړی دا. سوریه کمار یادو هم خلاف ورزي کړی دا. کچره تاسو د میچ ریفری باندې ایکشن وانه غشتو نو موږ بیا بقایا د میچز نه بایکاټ کوو. اوس کچره پاکستان بایکاټ کوي نو سیده پاکستان به د ایشیا کپ نه بهر کیږي جی. اوس راتلونکي میچ چې کوم دی د پاکستان انډیا یو ځل بیا روان اتوار لده او کچره د پاکستان او د یو ای میچ کې دغه میچ پاکستان وګټلو که پاکستان یو ای ته شکست ورکونو البا دغه پاکستان کوالیفای کیږي انډیا سره بر روان اتوار لا میچ کوي. نو دا پاکستان کرکټ بورډ یو ډیره غټه مطالبه د آی سی سی نه کړې دی. حواله سره د تاسو څه پوینټ اف ویو دی کمنټ لازمي وکړئ.